انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. حیا او پاکدمنی د یوې صالح معاشره او د پرامن معاشره دپاره بنیادی رکن ده. هر مسلمان د خپل نظر او د شرمګاه حفاظت کولو مکلف ده او د خپل نظر او شرمګاه حفاظت د دینی حفاظت سره سره د یوې صالح معاشره اهم ضرورت ده. الله رب العالمین قرآن مجید کې د خپل نظرونو او د شرمګاه حفاظت دپاره ښځینه او نرینا دواړو ته مستقل خطاب کړی ده. حالانکه قرآن مجید کې الله رب العالمین طرز بیان عموما داوي چې یو حکم کله بیانوي نو د ښځې او نر یوې نوعې ته خطاب کوي، صرف نریناو ته حکم کوي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واتموا الحج، او د هغې په ذیل کې ښځینه هم داخلي وي، حکم ټولو ته وي. خو د نظر حفاظت او د شرمګاه حفاظت کې الله رب العالمین نریناو ته مستقل او زناناو ته مستقل د حفاظت حکم کړی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین ارشاد فرمای چې مؤمنین نریناو ته هم ته حکم وکړه او مؤمنات ښځو ته هم دا حکم وکړه چې خپل نظرونه د ټیټ ساتي او خپل شرمګاو د حفاظت کوي. دویم طرف ته د شرمګاه حفاظت سره سره جنسی خواهشات د هر سړي طبعی تقاضا هم ده او بشري ضرورت هم ده. لکه څنګه خوراک شاک نه بغیر انسان زندگی نشي تیروله او دا د هر سړي ضرورت ده، دغه رنګې دا خواهش پوره کول هم د هر سړي تقاضا هم ده او د انساني نسل بقا دپاره ضرورت هم ده. بغیر دغه خواهش استعمال نه خو انساني ابدي پاتې کېدلی نشي او دغه رنګې دغه خواهش استعمالولو نه بغیر سړی ګزارام نشي کوله. او دین اسلام کله هم داسې نه کوي چې د انسان یو واقعي ضرورت وي او هغې نه هغه انسان رکاو کړي، بلکې هغې صحیح رخ باندې او صحیح طریقې سره د هغې حاصلولو شریعت هغې ته اجازت ورکوي. نو دغې خواهش پوره کولو دپاره هم د موږ تاسو په دین کې چې کوم حکم ده هغې ته نکاح ویلی شي. نکاح په صورت کې سړی خپل دا ضرورت او دا خواهش پوره کولی شي. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم. مؤمنین هغه دي چې د خپل شرمګاه به حفاظت کوي، البته د خپل بیبیانو نه هغه د حاجت پوره کولی شي او په هغې کې دو بیا ملامت نه دي، ګناهګار نه دي، بلکې حکم نکاح دا د انساني زندګۍ دپاره د ډېرو فوایدو پیشخیمه ده. یو د نکاح حکم د انسان انفرادي او اجتماعي زندګۍ باندې بهترین اثرات لري. ټولو ناول خو د نکاح معامله د یوه سړي ایمان دپاره ضروري ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق الله فی النصف الباقی. څوک چې نکاح وکړي نیم ایمان خو هغه پوره کړو. دا ځکه چې کله د یو سړي واقعي ضرورت وي او هغې ضرورت هغه ته رکاو کې نو اب په ناجایزه طریقې سره خپل د ضرورت پوره کوي، او چې کله یو ځل هغه په ناجایزه طریقې خپل ضرورت پوره کول شروع کړي نو به هغه دین په احکاماتو باندې هغه ته اعتراض پیش کیږي چې یو شاید ما ضرورت ده او دا مو نه ورپرېږدي نو په دې کې څه نقصان ده. نو چې کله سړی خپل ضرورت په صحیح طریقې سره پوره کولی شي
نو د الله رب العالمین په احکامو باندې اعتراض کولو نه بچ د ضرورت حل ارواوزي د خواهشاتو ته تسکین میلاو شي. نو نکاح په برکت سره سړي ایمان پوره کیږي. دویم نمبر نکاح د وجه نه یو انسان ته ډیر مختلف جهاتو په وجه باندې ډیر اعزاز او اکرام میلاو شي. مثلا زنانه ده چې کله د نکاح په بندن کې بند شي نو د یوه ښځه نکاح د وجه نه مور جوړه شي او نکاح د وجه نه د ښځه خور جوړیږي، د چا ترور جوړیږي، د چا بچی جوړیږي. نرینه سړه نکاح د وجه نه پلار جوړ شي، زوا جوړیږي، ورور جوړ شي، تره جوړ شي. دا یو خندنی نظام د انسان زندګۍ دپاره داسې مضبوطې سهارې دي چې سړی په مشکل حالاتو کې دغې سهارو کې وخت او گزارا کوي. سړي زندګۍ ټول کړه وړه او سړي ته مشکل په حالاتو کې اطمینان په دې ملويږي چې یاره خو پلار د شته هغه به لاس دیر کړي، زوا د شته ده، تره زوا دی ده، ورور دی ده، کور والا دی ده، مور دی ده. دغه رشتې د انسان زندګۍ ښایسته کولو دپاره ګویا انسان دپاره یو باړ وي او دغه رشته دری او خندنی نظام نکاح په برکت انسان ته ملویږي. که نکاح نه وي دغه رنګې عام ځناورو غوندې خپل خواهش پوره کول وي نو بیا دا رشتې سړي ته په لاس نه رسي. بیا ورور نه وي چې هغه ته کله یې مور پلار پاته نه وي چې زه چا نه پیدا ویم نو هغه به ورور څه وپېژني. او دریم نمبر د نکاح غټه فایده په معاشره کې عفت او پکدمني چې معاشره پکیزه شي. څوک د خپل حاجت پوره کولو کې د بل چا په عزت باندې ډکا به نه چوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده من استطاع منکم الباء فلیتزوج، چې څوک تاسو کې نکاح طاقت لري نو هغه ته پکار ده چې نکاح وکړي. فانه اغض للبصر واحسن للفرج. نکاح حکم نکاح کول د سترګې ټیټونکا او د شرمګاه حفاظت کوونکا شاید. او چې کله معاشره کې پکدمنی پیدا وي نو بیا معاشره کې اعتماد وي. څوک د بل چا په شیونو باندې غرض به نه وي. معاشره کې بګاړ او بچینی خو ول پیدا کیږي چې کله بهایي وي، فحشي وي. هر څوک خپل کور، خپل خور او خپل ځای غیر محفوظ شمروي. نو نکاح په برکت باندې الله رب العالمین په معاشره کې پکدمنی پیدا وکړي، معاشره پاک او صافه معاشره وي. د نکاح حکم چونکې د انسان دپاره ډیر اهم او ډیر ګټور ده. پکار دا وي چې کوم شی انسان دپاره مفید وي د هغه په حصول کې اسانۍ پیدا وکړل شي چې هر څوک هغه ته په اسانۍ سره رسیږي کولی شي. خو شیطان چونکې د انسان شرونه دشمن ده، هر هغه شی چې هغه انسان دپاره مفید وي شیطان په هغه کې خلکو دپاره مشکلات پیدا کولو کوشش کوي. د نکاح په معاملې کې هم د مشتس خپل د رسم و رواج د وجه نه ځنو کارونو د وجه نه نکاح معامله موږ دپاره دومره ګرانه وي چې یو سړي ته نکاح کول یو غاټه مسله وي، حالانکه هغه زندګۍ اهم ضرورت وي. او ظاهره خبره ده چې سړي ضرورت وي او هغه په مشکل سره پوره کیږي نو بیا به خلک د بېراهروۍ شکار وي. خلک به په ناجایز طریقې سره خپل د ضرورت پوره کوي، ځکه په جایز طریقې سره پوره کول دغه په واس کې نه وي. او دویم طرف ته هغه شی د هغه ضرورت وي نو خلکو په غلطو لارو روان وي. د موږ تاسو په معاشره کې نکاح په معاملې کې ځنه خبره داسې دي چې څه خو بالکل شرعا ناجایز او حرام دي چې هغې کې موږ تاسو مبتلا یو او د هغې د وجې نه موږ نکاحونه ګران شوي دي. او څه داسې دي چې هغه معاشرتي دباو د وجې نه د موږ خپل یو د ځان نه جوړ کړي شوي رسم د وجې نه خلکو دپاره موږ تاسو د نکاح معامله دومره ګرانه کړې چې که یو سړی نکاح کول غواړي نو 18 کاله مخکې به هغه مزدوري کوي، چې 18 کاله مخکې هغه مزدوري نه وي کړې هغه نکاح نشي کولی. په دې خبرو کې اول نمبر خبره چې هغه ډېر قبیح او بد عمل ده
خپل خور لور په سر باندې پیسې خوستل دي. بعض علاقو کې پلار په خپل لور باندې اته لاس بلکې 12-15 لک روپۍ هم وصولوي. به د لور په سر دا پیسې دا نه مہر وي نه جهیز وي، خالصتا گویا لکه خپل لور چاته سودا کې خرڅه کوي، لکه څنګه زناور خلک خرڅوي. نو دې پیسو خوستلو سره د انسانیت یو عظیم توهین هم ده چې انسان چې الله رب العالمین د دغه ټول کائنات بادشاه جوړ کړو، اته د یو عام زناور غندې په پیسو خرڅ کو. د ښځې په سر باندې پیسې خوستل قطعا ناجایز او حرام دي. کوم پلار او ورور چې هغه د خپل بچی یا د خور په ودولو باندې پیسې واخلي او خپل ضرورتو کې استعمالوي، دا د لپاره قطعا حرام دي. ها د ښځې مہر پیسې دي، هغه د ښځې خپل حق ده. د ښځې واده لپاره تیارولو ساز او سامان جاهز شوی ته ویل شي. په جهیز کې او په مہر دواړو کې د شریعت حدود و لحاظ کول پکار دي. مہر خو بیا هم د ښځې خپل حق ده چې څومره هغې مطالبه کوله، که خاوند د هغې وس لرلو خو هغومره مہر به ورکړي، که یې وس نه لرلو بل ځای کې به ځان ته بندوبست وکړي. دا خو د ښځې او خاوند خپل منځ کې جوړښت ده، خو په هغې کې هم پکار ده چې ښځه دومره مطالبه وکړي چې هغه د هغه خاوند د پوره کولو وس برابر وي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په نکاح کوله، نو 500 درهم نه تقریبا 131 توله چندی جوړیږي، چې د هغې اوس د مشتسو زمانې د تولې په حساب سره تقریبا 1.5 لاک 1,10,000 سره 1,40,000 روپۍ جوړیږي. نو دې خواوشا کې که مہر ښځه مقرر کړي نو هغې حق شته چې هغه د خپل مہر عوض اصول کړي. خدا صاحب صرف د ښځې حق، په دې کې د پلار یا د هغې د ورور یا د خاوند هم څه حق نشته، دا ښځې خپل شای ده. او جهیز د ښځې واده دپاره یې تیارولو سازو سامان، د هغې کپړې، د هغې کوټه، د هغې کاټ پلنګ، د چکا لوشه، دا د خاوند په ذمې دي. که د وړکي پلار د خاوند نه د ښځې کور سازو سامان برابرولو مطالبه کوي، نو په دې کې پلار حق بجانب ده چې هغه خاوند ته وایي چې ته به بچی زه په نکاح کې درکوم، خو ما بچی دپاره به ته کاټ پلنګ خولې، هغې دپاره به ته لوشي کودي خولې، سامان به ته برابروې. دا چونکې د ښځې ورسته زندګۍ تېرولو اخراجات ټول د شوهر په ذمې دي. د هغې کې موږ خپله عام طور باندې داسې کېږي چې د ودولو نه مخکې پلار د خاوند نه پیسې وصول کړي او په هغې پیسو باندې خپلې بچی ته د هغې د کور ساز و سامان برابر کړي. نو دا خبره ټیک ده، جایز ده، پلار دپاره دا حق شته. البته په دې کې به پلار د حد نه زیاته مطالبه نه کوي چې کوم شی هغه ډېر زیات بلا ضرورته فضول شی وي، د هغوی زندګۍ تېرول واقعي ضرورت نه وي، هغې باندې به پلار د ښځې خاوند نه مجبوروي. نور چې کومې ضرورت شیونه دي نو هغه د خاوند حق ده چې ښځې دپاره تیار کړي. نو اول نمبر د موږ تاسو په معاشره کې نکاح معاملې کې چې کوم ناجایز کار کېږي د ښځو په سر پیسې خوستل دي، دا قطعا ناجایز او حرام. دویم نمبر ځینو علاقو کې د ښځې په کور والا باندې د جهیز ډېر غټ مقدار کې رقم یا مالیت مقرر کولی شي چې یوه ښځه به هله سړه په نکاح کې خولي چې هغې ښځې سره یې کور طرف نه موټر ګاډه وي، بنګله وي، او یا ډېرې پیسې وي، ډېر ساز و سامان وي، ډېرې کپړې وي، چې کومې ښځې سره دا سامان نه وي نو هغه څوک په نکاح کې بیا نه خولي. دا هم معاشري یو غلط رسم و رواج ده چې هغې وجې نه به غریبې ښځې چې کوم چا واس نه وي، اگر که هغه نور ډېر ښه صفتونه لري، دینداره وي، حسن او جمال به یې هم وي، خو مال دولت به یې سره نه وي، نو هغه وړکي به یې پلار په کورو کې پاتې شي. نو دویم نمبر د پلار کور نه د ښځې مال مطالبه کول، دا خو د مروت هم خلاف ده، پښتو هم خلاف ده. خاوند دا حق لري چې هغه د ښځې ضروریات پوره کړي، نه دا چې خاوند ښځې ته کیني چې ته به ما ته ځان سره مال او دولت راوړې او ته به ما سره ځان سره ګاډي او بنګلې راوړې.
نو دا هم دی ختمول د مشتاسو ذمہ دارا ده چې د ښځې کور طرف نه دی ښځې پلار باندې جهیز کېږدلو مطالبه درست نه ده. او دریم نمبر نمایشي دومدام. نمایشي دومدام معنا دا چې د موږ په علاقې کې د عبارات دپاره ډېر غټ انتظام کولی شي چې کله ورا راړي نو ټول قوم یې جمع کړی وي او ګاډي یې راوستلي وي په لکونو روپۍ په هغې باندې خرچ کړي څه فایده یې نه وي. د ښځې راوستلو دپاره خو مختصر غوندې پروګرام هم کېدلی شي 2-3 ګاډي زنانه لوډ شي یا نارینه لوډ شي هغه په عزت او احترام سره خپل کور ته چغې کړي. نو دا مې یوه طریقه کېدلی شي نه دا چې یو سړی هغه په روډونو باندې د لکونو روپیو خرچې باندې ګاډي روان کړي او ټول کله ځان سره چې په هغې کې بعض اوقات د پردې بیا لحاظ نشي ساتلی او یا په واده نه مخکې 2-3 ورځې یا 4 ورځې بلا وجې پروګرام کول خلک جمع کول چې په هغې کې هم کله د ښځو او نرو اختلاط هم وکې کېږي د پردې خیال هم نشي ساتلی. دا ټولې خرچې چې کله یې نورو خلکو دپاره وبال جان ګرځېږي چې هغه د معاشرې داسې یوه حصه وګرځېږي چې سبا ته څوک واده کول غواړي نو هغه دپاره دا شی ضروري ګڼلی شي هغې نه بیا ځان بچ کول ضروري وي. بعض رسمونه داسې وي چې هغه د ډېر شو کورونو په کولو کې سړي دپاره غټ حایل جوړ شي نو لہذا یې دغې رسم و رواج نه هم ځان ساتل ضروري دی. د نکاح حکم موږ تاسو په دین کې ډېر زیات اهمیت لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته هغې ترغیب هم راکړی ده ځکه چې نکاح په برکت سره یې سړي خپل ضرورت پوره کېدلو سره سره نور ډېر دینی او دنیوي منافع تړلی دي. د نکاح شرعي طریقه نن تاسو تعلیم کې بیانول غواړو چې صحیح طریقې سره یو سړی نکاح کوي نو هغه دپاره څه کول پکار دی او د موږ تاسو په دین کې نکاح معامله څومره اسانه ده. نکاح چونکې یو باقاعده خندنی نظام ده لہذا په دې کې د ښځې خاوند د ښځې پلار او نیکه یا د ښځې سړي چې کوم نږدې خپلوان دي ورور عزیز دغې ټولو د نکاح په معاملې کې خپله څه حصه شته. د هر چا خپلې څه ذمه داری دي او د هر چا خپل څه اختیارات دي. د نکاح په معاملې کې که دغې ټولو خلکو ته خپلو اختیاراتو د هغو لحاظ وساتلی شي او هر څوک خپله ذمه داري ادا کړي بیا نکاح معامله ډېره خوندوره او ډېره نتیجه خیز وي. مثلا په نکاح کې پلار ته شریعت دا اجازت ورکړه چې هغه د خپلې وړې بچی نکاح کولی شي د وړه بچي نکاح کولی شي. نابلغه بچه او بچی که پلار یا نیکه د هغې نکاح کوي نو د پلار نکاح هغې دپاره صحیح ده خو پلار ته د خپل بچی یا د بچی نکاح کولو اختیار په دې بنیاد میلاو ده چې پلار خپل اولاد سره انتهایی شفقت لري. بیا کله داسې وي چې که پلار په وړکتوب کې خپل بچی یا بچی ته رشته نه وکړي نو کېدای شي وروسته بیا هغه دپاره د رشتې کولو موقع نه شي میله او هغه رشتې نه پاتې شي. اوس که پلار داسې و چې هغه د خپلې بچی په نکاح کې خپل مفاد حاصلول غواړي موږ فکر کې هغې ته معروف بسوء الاختیار یای یو فاسق او فاجر سړی د خپلې بچی د بچي غم دومره نه وي وړه لکه څنګه خپل ځان ډکولو غم وړوي نو داسې پلار به د اختیار شرعا مسلوب وي. مثلا یو فاجر او فاسق سړی ده هغه په سورې کې چاته خپله بچی ورکړي سوره دې ته یې چا قتل کړی ده بیا یې مقتول اولیاء ارچک شي د قاتل نه د دغې خونبها په بدل کې وړکي غواړي چې موږ به تاسو سره وله جوړه کوو چې یوه وړکي موږ ته په نکاح کې راکړي نو بیا دغه قاتل ور ولګي چې خپله بچی د دغې خونبها په عوض کې هغو ته په نکاح کې ورکړي وړه بچی نو دا د بچی خیال نه وساتلو دا خو د خپل د قصاص په بدل کې گویا بچی ورکړه نو داسې پلار بیا وړې بچی نکاح کول صحیح نه دي. د 50 کالو بوډا سړي ته د پیسو لالچ دپاره یو سړی خپله بچی 15 لکه روپۍ باندې نکاح کړي
چې په هغې کې دا په دې پوه ده چې ما د ایاتو لاسو کالو بچی شپېتو اویاو کالو بچي زړه سړي سره وخت نشي تېرولی، خو چونکې هغه نه ده ته پیسې میلوېږي، داسې پلار اختیار هم بې مسلوب ده. ده هم د خپل بچی په وړکتوب کې نکاح کول بې صحیح نه دي. ها کوم سنجیده پلار وي د خپل بچی د فایدې دپاره د بچی بلوغ نه مخکې یا د بچي بلوغ نه مخکې هغه نکاح وکړو نو پلار نکاح صحیح ده. خو چونکې د پلار دغه اختیاراتو استعمال په دیانت بنا دی او اوس زمانه ټوله چونکې داسې ده چې دیانت فقدان ده، نو صحیح طریقه او احسنه طریقه دا ده چې پلار نیکه که د خپل بچی او المسی نکاح کوي نو بلوغ نه مخکې دی نه کوي، چې بچا یا بچی هغه د خپل رای اظهار کولی شي، خپل ځان باره کې فیصله کولی شي، هغې وخته پورې د انتظار وکړي چې کله بچا او بچی غاټ شي نو هغې نه بعد د هغو په رای سره د بیا د هغه د نکاح کولو بندوبست وکړي. نو په دې کې به یو خو پلار تهمت نه باچ وي، سبا ته بچی په خپل پلار بیا دا الزام نشي لګوه چې پلاره زه خو دې په داسې ځای کې ویر کړی چې ما ته د کور نه اور جوړ کړی ده. عموما ښځې داسې یایي. نو چې کله بچی خپله بلیغه شي پلار د یو نه تپاس وکړي د بچی او بچی بلوغ نه بعد اوس د دغې بچی یا بچی په نکاح کې هم څه اختیار د بچی ده او څه اختیار بیا د پلار هم شته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده الائم احق بنفسها من ولیها. غیر شادي شده ښځه چې کله بالغه وي د هغې نکاح ټول اختیار دې ښځې سره ده. لہذا پلار په خپلې خوښې باندې چې بچی نه وي خوښه یا بچي نه وي خوښه، که د بچي او د بچی نکاح پلار کولو یا نکاح کولو بلوغ نه بعد نو پلار د هغې نکاح نشي کولی. لہذا اول نمبر به بچی نه یا بچي نه تپاس کولی شي چې دغې ځای کې تا ته موږ رشته کوو خوښه دی ده او که نه ده. بچی دپاره هم دا لحاظ پکار ده چې هغه د خپل پلار او نیکه یا د ورونو اجازت نه بغیر په خپل سر باندې نکاح نه وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل. کومه ښځه چې د خپل ولی اجازت نه بغیر د خپل سرپرست اجازت نه بغیر نکاح وکړي نو د ښځې نکاح باطل ده باطل ده او باطل. لہذا ښځې دپاره هم دا حق نشته چې هغه د پلار نیکه د خپل ورونو او عزیزانو اجازت نه بغیر بل ځای کې نکاح وکړي. پلار نیکه خو پرېږده که پلار نیکه نه و د ورونو ترونو هم د دغې ښځې په نکاح کې څه حصه شته ده. حتی که یوې ښځې په داسې ځای کې نکاح وکړو چې هغه د ایدي کور سره سمون نه خوړلو، کفر ته یې شي په عربۍ ژبه کې، ایدي همسر نه و، نو یې دغې ښځې پلار یا یې د ښځې ورور یا یې د ښځې تره په دې نکاح باندې اعتراض کولی شي. د قضیې په عدالت کې مقدمه دایره کړي دغه ښځه یې نکاح نه خلاصولی شي. بلکې د حسن ابن زیاد رحمه الله د روایت مطابق خو چې کومه ښځه په غیر کف کې نکاح وکړي د اولیاء او د خپل د سرپرستانو اجازت نه بغیر د ښځې نکاح سره منعقد نه ده، د نکاح سره شوه نه ده. لہذا ښځه به هم په نکاح کولو کې د خپل مشرانو نه پلار نه ورور نه ترونو نه مشوره خولي، بغیر مشورې نه ښځې دپاره نکاح کول صحیح نه ده. نو اول نمبر خو چې کله پلار یا ورور بچی دپاره یا خور دپاره نکاح کوي نو چې دا بچی یا بچه بالغ شي، بلوغ نه بعد د هغې سره مشوره وکړي. په مشورې کې ټول په دې متفق شي چې یاره بس د واده بندوبست کول دی. واده بندوبست دپاره بیا چې کوم ځای کې دو رشته کوي نو هغې ځای انتخاب کول پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین. ښځه عام طور باندې خلک څلور خوبۍ پکې ګوري، دغې څلورو خوبۍ د وجې نه خلک په ښځې کې دلچسپي لري. یا خو ډېره مالداره ښځه وي، بدشاه بچی وي، شهزاده، هر سړی چې که دې سره ما نکاح وکړه، بیا نور نه ګوري چې دا نسب یې څه شی ده او دینداري څومره ده، خو پیسې ورسره ډېرې دي. او ځنه ښځې هغه د حسب د وجې نه، یعنې د هغو خندني کوم داسې صفات وي د هغو په قام کې
بهادر خلک وي یا شاپې شا لري نو هغې وجې نه خلک هغې ښځې طرف ته به میلان ساتي او یا حسن دی وجې نه رنګینه ښځه وي نو بې سړی چې بس که نور مال دولت سره شته که نشته دینداري پکې شته که نشته خو رنګینه ده مو خوښه ده نو جمال دی وجې نه هم عام طور باندې ښځو کې خلک دلچسپي لري او ځینو خلکو ترجیح هغه په دیندارۍ کې وي چې د ښځه پکیزه ښځه ده دینداره ښځه ده امانتداره ښځه ده د بچیو به ښه خیال ساتي د کور به صحیح خیال ساتي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو کله ښځه کوئ نو فاظفر بذات الدین دینداره ښځه تاسو په ترجیحات کې وساتئ ځکه چې د نکاح کولو مقصد صرف خواهش پوره کول نه دی نکاح کول یوه لویه آینده مخکې زندگی تېرول دي نو په هغې کې یوه ښځه که هغې سره مال شته یا نشته دا خو عارضي شیونه دي حسن او جمال شته یا نه دا خو وختي شیونه دي دینداري او د هغې تربیت دا د انسان زندګۍ سره تړلي شیونه دي نو چې کله ښځه دینداره وي او کله ښځې تربیت شوی وي نو هغه به تا کور دپاره او تا دپاره د سکون او د راحت باعث وي نو لهذا نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته مشوره راکوي موږ ته حکم کوي چې کله تاسو نکاح کوئ نو نکاح په باب کې ښځو پسې چې کله ګرځئ نو چې تاسو بنیادي هدف څه شی وي فاظفر بذات الدین دینداره ښځه ګورئ نو هغې کې به دوې فایدې وي یو خو به دا چې خلکو ته به دیندارې ښځې په لاس ارسي دویم نمبر ښځې به خود دیندارې جوړېږي ځکه چې کله ښځې په دې پوه شي چې معاشرې کې دینداره ښځه خلک کوي بل څوک نه کوي نو بیا به هغه ځان دینداره جوړولو کوشش کوي نو خود معاشره دینداره شوه نو دویم نمبر بیا د رشتې لټولو کې د ښځې انتخاب کول په رشتې کې دا شرعي او اسلامي طریقه ده حتی کې چې نامحرم ته اسې سترګې غړول ناجایز دي خو که یو سړی هغه یو ځای کې نکاح کول غواړي نو هغې ښځې مخ ته هغه کتلو اجازه شته چې هغه دی وګوري چې کله یې پسند شي او هغه خوښه شي نو هغه نه بعد د ورسره نکاح کوي نو دویم نمبر د رشتې صحیح انتخاب کول دریم نمبر چې کله د ښځې او د ښځې سرپرستانو په یو ځای کې د رشتې کولو اتفاق راشي چې دغه کې موږ رشته کوو او د دغې ښځې او خوند خپل منځ کې هم جوړه راشي نارینه طرف نه هم او د ښځینه طرف نه هم په دې خبرې باندې اتفاق راشي چې موږ خپله کې رشته کوو نو بیا په رشتې کولو کې تاخیر نه دی کول پکار بلوغ نه بعد چې څومره زر مکاسخیږي نکاح کول پکار دی الا یې کوي داسې معقول عذر او معقوله وجه وه چې اگر چې هغه په عمر پوره دي خو صحت نه کمزوري دي یا مال او دولت د هغو ضروریات پوره کولو دپاره څه مشکلات دي وړکه خپله هم دا غواړي چې موږ د نکاح لاندې باد کې وکړو خو ایدو په باد کې نکاح د هغو د اخلاقي خرابۍ وجه نه جوړېږي داسې نه وي چې نکاح دوه درې کوله نه کوي خو په دوه درو کولو کې هغه د نور حرام ارتکاب کې مبتلا شي نه چې خپل ځان محفوظ وي او خپل عزت محفوظ وي معقوله وجه موجوده وي که بلوغ نه بعد کال دوه درې کوله وسار شي باقې نشته خو بلا وجه تاخیر دا اسلامی تعلیمات نه دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یا علی الصلاة ثلاثه لا تؤخرها درې شیونه داسې دي چې هغه کې تاخیر ما کوه اول نمبر الصلاة اذا آنت یلمنځه وخت چې کله داخل شي بس بیا نور ځان په نورو شیونو کې ما مشغوله وه یلمنځه تیاری کوه المونځ کوه او دویم نمبر الجنازة اذا حضرت جنازه چې کله حاضر شي په هغې کې تاخیر ما کوه او دریم نمبر الایم اذا وجدت لها کفوا غیر شدی شده پیغله چې کله ځان دپاره همسر پیدا کړي نو بیا هغې ځای کې تاخیر ما کوه نو نکاح په معاملې کې هم بلوغ نه بعد بلا وجه تاخیر کول دا پسندیده نه دی بلوغ نه بعد بیا ښځې نر رشتې کولو بندوبست دا د اولیاو حق ده ځکه وړکه خپله باندې نکاح نشي کوله دا د پلار حق وي البته دا مسله زده کړئ چې د نکاح بندوبست کول د پلار په ذمې ده د نکاح اخراجات برداشت کول دا د بچي په ذمې ده بچا به داسې نه وي چې ما ته پلار واده کوي د واده مهر به مې پلار لنډوي د واده ولیمه به هم پلار لنډوي د ښځې جهیز سامان به هم پلار لنډوي
که پلار خپل طرف نه کولو خو بچای د ډېره ښه ده. کني اصل کې د بلوغ نه بعد د سړي ټول اخراجات د هغه په ذمې راشي. بیا به دا پلار ته ورور ته سترګې نه غړوي چې اوس به ما باندې پلار خرچي کوي یا ما باندې ورور خرچي کوي. بلوغ نه بعد به دا خپل اخراجات خپل پوره کوي. خپل کپڑے به ځان ته پیدا کوي، خپل خوراک به ځان ته پیدا کوي، کوټه به ځان ته جوړوي، کاټ به ځان ته خولي، ښځې مهر به پیدا کوي، ولیمې پیسې به پیدا کوي. دا ټولې بچي په ذمې دي. موږ تاسو معاشرې کې پښتانه یو د دغو شیانو خلکو رعایت کوي. ځنه خو بیا داسې وي چې اخره پورې په پلار باندې ډیمبار وي. پلار به سپینه ږیره وي، دا به کور کې ناست وي خپل په بیټ کې او موبایل به ځان ته لګولی وي. پلار به مزدوري کوي او دا به کور کې خپل دغه رنګې ناست وي، سرې پیسې کار به نه کوي. چې کوم بچه د خپل ځان ضروریات نشي پوره کوله، هغه ته سره نکاح حق جوړېږي نه چېرته وکړي. چا ولې په پښو ودروي چې خپل ځان سنبلولی شي، خپل کور ولا سنبلولی شي. داسې نه وي چې سبا ته ښځې پلار کور نه څه شیونه راوړي وي. نو بې ځنه نوجوانان داسې هم شته چې د ښځې جوب ته لاس اچوي، چې پیسې ورسره ختمې شي نو بیا ښځې جوب نه پیسې وربسي. نو دا څومره د مروت نه خلاف خبره ده چې کومې ښځې خپل ځان تا ته حواله کړو، د هغې اخراجات تا په ذمې وو. ته ور ولګېږي ښځې په جوب باندې تا سترګې وي، کله د ښځې په سونې باندې سترګې وي چې که بیا ډېر مشکل راغلو موټرسایکل ته حاجت پیښ شو نو د یوه توله سونه بخار سکو. دا ډېر د کمزوري انسان کار وي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نارینه ته که په ښځې باندې الله رب العالمین برتري ورکړې ده ځکه چې دا به په ښځو باندې خرچا کوي. بما انفقوا من اموالهم، خپل مال به په ښځې دا خرڅ کوي، دا نه چې ښځې مال ته دا کوي. نو دریم نمبر بیا د ښځې او په خوند رشتې کولو کې تاخیر کول نه دي پکار. بیا چې کله رشته برابره شي یغه نه بعد نکاح چې کوم مسنون طریقه ده، نکاح کې اول نمبر خطبه یې لشي. ایجاب او قبول د نکاح ارکان دي، دینه بغیر نکاح نه منعقد کیږي. ایجاب او قبول دا معنی چې ښځې یا د نارینه طرف نه پیشکش وشي او دویم طرف نه قبول وشي. په نکاح کې اعلان کول، په نکاح کې اشتهار کول، دام د اسلامي نکاح و طریقه ده. اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو نکاح کوئ نو دغه اشتهار کوئ. دویم نمبر جمعتونو کې خطبه د نکاح په جمعات کې تړئ او هغې باندې دف، خو هغه دف چې په هغې کې موسیقي دا شوونه نه وي، صرف د اطلاع غرض رسوي. نکاح کې کم از کم 2 کسانو حاضري خو شرط ده. 2 ګویان چې نه وي بیا خو سره نکاح هم نه کېږي. 2 کسان نه زیات هم که غاټه جمع وي نو هغه باعث برکت او سعادت ده. نو بیا په نکاح کې اول خطبه ویل شي، خطبې نه بعد ایجاب او قبول وکړل شي، هغه نه بعد دعا وکړل شي. بیا چې کله ښځې خوند خپل منځ کې نکاح وتړل شي نو اوس معامله ښځې خوند شروع شوه. بیا خوند حق جوړېږي چې دغې ښځې سره د اسلامي تعلیماتو مطابق وخت تیر کړي. وعاشروهن بالمعروف. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.